بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نو مخکې سبقونو کې منګه اول د مفرد ذکر وکړو او بیا د مفرد قسمونه اسم فعل حرف او د اسم تقسیمات د فعل تقسیمات او حرف منغوي. بیا منګه مرکبات، بیا مرکب مفید، مرکب غیر مفید دای په باره کې من خبر وکړه او د مرکب مفید قسمونه د دوه تقسیمونه او بیا د جمله انشائیه لږ اقسام دولس اقسام او ویل. بیا معرب چې دنه داګه بیا نه قسم اعراب کې چریږي او شپاړس د اسم متمکن قسمونه دي. نو هغه موږ منصرف غیر منصرف اسباب من صرف او فعل مضارع دای په باره کې پرون سبق کې ذکر شو. بیا مبني کې نو په مبني کې منګه وې چې مبني په دوه قسمه ده، یو مبني الاصل یو مشابه مبني الاصل. درې سونه مبني الاصل ماضي امر حاضر معروف او کل حروف او دغه مشابه مبني الاصل اسم غیر متمکن اسم متمکن چې په ترکیب کې دی واقع او فعل مضارع چې په اخر کې نون تاکید او نون جمع مؤنث راغلی. بیا موږ چې اسم غیر متمکن اته قسمونه دي، د لس قسمونه اترې په لس کې په ذکر کړو. یا مضمرات دي، اشارات دي، اسماء موصولات، اسماء افعال، اسماء اصوات او اسماء مرکبات او اسماء کنایات، ظروف مبنیه، اسماء شرطیه او اسماء استفهام دا ذکر کړو. نن سبق کې پنځم نمبر خبره منګه کو د عوامل په اړه کې. نو عوامل دا د عامل جمع ده. عوامل دا تاسو نظم عامل یاد کړئ کنه، دا سبق به تاسو ته اساني. عوامل د عامل جمع ده او عامل هر هغه سبب ته ویل کېږي چې دا غیر وجینا د معرب کلمې اخر بدلیږي را بدلیږي. عامل هر هغه څه ته وایي چې د صد وجینا د کلمې اخر بدلیږي را بدلیږي. د صد وجینا د کلمې اخر بدلیږي را بدلیږي ته سوې عامل ورته وایي. دا عوامل اول طریق نه ټول په علم نحو کې سل عوامل دي. سو عوامل دي، سل عوامل دي. دا عوامل په دوه قسمه باندې، یو دي عوامل لفظیه او دي عوامل معنویه. عوامل لفظیه هغه ته ویل کېږي چې هغه عامل موږ ته پسترګو باندې په نظر باندې راځي، په لیکلو باندې لیکل کېږي، په ویلو باندې ویل کېږي. دې ته عوامل لفظیه وایي. او عوامل معنویه چې هغه نه پسترګو باندې لیدل کېږي، نه په غوږونو باندې اورېدل کېږي، نه په ژبه باندې ویل کېږي. دې ته عوامل معنویه وایي. نو په علم نحو کې ټول سل عوامل دي چې پای کې 98 ترنده لفظي عوامل دي او 2 ترنده دا عوامل معنوي دي. بیا دا عوامل معنوي لفظيه دا په دوه قسم دي. یو عوامل لفظيه سماعي دي او یو ترنده سری سیاسي دي. سماعي دي ته وایي چې دا لفظونه او دا سيزونه چې دا عمل کوي، دا سبب عمل کوي. ولې عمل کوي؟ بس دا عربو نه څه ورېدل شي دي نو عمل کوي. په دې باندې نور څنګه قیاس کولای، په دې باندې نور سيزونه نشي قیاس کولای. او عوامل قیاسیه ته وایي چې په دې باندې نور سيزونه قیاس کولای شي. نو و چې نه دا د دې قیاسي دي او اکان دې د سری سماعي واښوي. دا ګور تاسو په دې راي کې ویلي دي په نظم میعامل کې چې عامل اندرنه صد باشد چولی فرمودان شیخ عبدالقاهر جرجانی پیر خدا ما نبی ازوید باشد جمله دیگر لفظیان بعد لفظی شد سماعی و قیاسی خطا زان وجه اکدا سماعی هفت دیگر بر قیاس سماعی سیزان معصری روریا. نو عوامل سماعی چې کوم دي اکان وي نو دا بیا په څو انواعو کې دي؟ په 13 انواعو کې. څو انواعو کې دي؟ دا عوامل لفظیه چې دي دا په 3 قسمه باندې دي. په څو قسمه دي؟ په 3 قسمه باندې. یو دي حروف عامله، یو دي اسماء عامله او دویم دي افعال عامله. یعنی هغه حروف چې هغه عمل کوي، هغه اسماء چې عمل کوي او هغه افعال چې عمل کوي. عمل مطلب دا دی
چې د دې د وجې نه د کلمې آخر بدلیږي را بدلیږي چې دې د وجې نه د کلمې آخر بدلیږي را بدلیږي دې ته عامل ویل کېږي او څه باندې باندې ها بعضی افعال بعضی حروف دا هم عامل هم معمولی بعضی صرف عامل بعضی صرف معمولی او دا صرف د عوامل واسطه بیا دا حروف عامله مطلب دا دی هغه حروف چې څه کوي عمل کوي هغه حروف چې څه کوي دا حروف عامله په دوه قسم دي یو دي حروف عامله در اسم یعنی هغه حروف عامله چې په څه باندې عمل کوي په اسم باندې داخلي او عمل کوي یعنی دا هغه د وجنا د اسم اخر بدلیږي را بدلیږي او حروف عامله در فعل یعنی هغه حروف چې داغه د وجنا د فعل اخر بدلیږي را بدلیږي پوه شو مې باندې نو حروف عامله در اسم دا په 15 قسم باندې په څو قسم دي په 15 یو نمبر 1 دی حروف جاره نمبر 2 حروف مشبه بالفعل نمبر 3 حروف دا ما ولا مشبهتان بليس او بیا حروف ندا او لال لفظ دا پنځه دي نو دا په اسم باندې عمل کوي او دوه څه دي چې په قسم حروف چې هغه په فعل مضارع باندې عمل کوي یو دي حروف ناصبه او یو دي حروف جازمه ٹھیک شو دا دې باندې پوه شئ تاسو حروف عامله چې په اسم باندې عمل کوي دا څه څه دي پنځه حروف جاره مشبه بالفعل ما ولا مشبهات بليس حروف ندا او لال لفظ بیا باندې کې دا ډول حروف جاره ته موږ راوځو حروف جاره جر په لغت کې په معنا د څه سره راځي راخودو سره د څه سره کینچ نه راخودل او دې د حروف جاره ته کوي چې دا د فعل یا شبه فعل معنا په مدخول طرف ته راغلي د فعل یا شبه فعل معنا څه ته راغلي په مدخول طرف ته راغلي د فعل یا شبه فعل معنا څه ته راغلي په مدخول طرف ته راغلي حروف جاره ولستی حروف جاره سوري ولستی او د حروف جاره عمل لري چې دا په اسم باندې داخليږي او اسم لرسول ورګي جر ورګي او دا په ذکر دي په نوع اول کې وای نوع اول جر والنهايه قادريه تقامت جمله بجموجا تاسو حروف جاره سوري ولستی او حروف جاره څه عمل کوي په اسم باندې اسم لا بل یوسف فوائد پرې باندې نه کوي حروف جاره چې په سم باندې داخل شي نو آیت ویلېږي مجرور څور دی ویلېږي جار او مجرور دا یو کمزور شیز دی او دا به همیشه لپاره منګه په فعل یا شبه فعل پورې په منګه راتړو جار مجرور چې په کم دی کې هم راشي جار مجرور چې په کم دی کې هم راشي نو دا به منګه په فعل یا شبه فعل پورې بس کو تړو وښین دې جار مجرور ته ویلېږي ظرف څور دی ظرف په دوه قسم دی یو ظرف حقیقي دی یو ظرف مجازي دی دا ظرف مجازي دی واښو به معنی سره ظرف مجازي دی نو جار مجرور ته څه ویلېږي ظرف ویلېږي دا جار مجرور چې په کم ځای کې هم رالو نو دا به موږ تړو په چا پورې به تړو فعل پورې یا په څه پورې شبه فعل اوس څه دي شبه فعل څه ته ویلېږي یو ته اسم فاعل اسم مفعول اسم تفضیل او صفت مشبہ او مصدر اسم منصوب او صيغه مبالغه دی وہ څه ویلېږي شبه فعل څور ویلېږي شبه فعل مطلب دا دی چې دا فعل نه دی او د فعل په شان دی د فعل سره سره مشابه دی مشابه لکه څنګه چې فعل عمل کوي فاعل لربه مفعول به نصب ورکوي دغه شان دی دا اوس له هم ورکوي نو جار مجرور به منګه په فعل پوری یا په شبه فعل پوری بتړو همیشه لپاره جار مجرور چې په کوم ځای کې هم رالو نو دا به منګه په فعل یا شبه فعل پوری به تړو وس دا فعل یا شبه فعل په کومه جمله کې چې جار مجرور راغلی دي په هغه جمله کې فعل یا شبه فعل راغلی وو نو بیا وګورئ ته وایو ظرف لغو متعلق سمور ته وایو ظرف لغو متعلق او کچته کومه جمله د سبا چې پای کې دا راغلی وو جار مجرور پکې راغلی وو
خو په دې جمله کې فعل یا شبه فعل نو راغلی نو ته بیا موږ وایو ظرف مستقر متعلق څه ورته وایو ظرف مستقر متعلق لکه زه ضربتو هو فی الدار ما په کوم ځای کې والو په کور کې والو د دې ترکیب زه اوس کومه نو زه به ضربتو فعل او تو فعل ماضی مثبت معلوم صيغه واحد متکلم تو ضمیر پکې مرفوع متصل بارز فاعل او هو ضمیر منصوب متصل مفعول به في حرف جر الدار مجرور جار مجرور ظرف لفظ متعلق شو پته پوره ضرب تو فعل پوره فعل سره خپل فاعل نه متعلق نه جمله فعلیه خبریه ٹھیک شو لا اوس په چرتا دا فعل ګوره په کومه جمله کې چې جار مجرور راغلي دي په هغه جمله کې فعل موجود دی په هغه جمله کې څه دی فعل موجود دی د دام په پوره ته اوس کله چې وایو چې په یو جمله کې جار مجرور راغلو او پای کې د یو فعل نه و چې زبا پوره دا وترم زیدون فی الدار لکه په دې جمله کې اوس دا جار مجرور راغلي دي او په دې کې فعل نشته دی شبه فعل نشته دی چې پای پوره دا ظرف جار مجرور وترم نو دا دې به جار مجرور بسو دې ته به ظرف مستقر کوم با سبب هم زمانه زید مبتدا زید مبتدا او فی الدار فيها بجر او جار سره نقل مجرونه ظرف مستقر وذا ظرف مستقر ته متعلق کوما نو دې لپاره به فعل یا شبه فعل او باسما صبر او باسما وس کما د دې متعلق فعل یا شبه فعل معلومه د دغه لفظ متعلق د دغه سیاق سبق متعلق جزء باغ او باسم لکه موږ بسم الله الرحمن الرحیم نو جار صدر خپل مجرونه موږ ظرف مستقر متعلق شو فاشرع فعل پوره چې زه شروع کوم په نوم د الله باندې یا زه اكل زه خوراک کوم د الله په نوم باندې اشرب زه سکا کوم د الله په نوم باندې نو کوم ته دا وقت متعلق فعل یا شبه فعل معلومه دبای پوری بوتلو کنو معلوم تا نبیا میں منگا افعال عامه پوری دلو سو پوری افعال عامه سلو قسم افعال دی دیتے ہوئے لگی کہ افعال عامه کون ثبوت وجود او حصول خوشوئی کون ثبوت وجود او سو حصول نمنگو یہ پدی په مصدر کې منگو یہ جار سره خپل مجرونه ضرب مستقر متعلق شو پکا اینون شی به فعل پوری پس پوری کائنون شی به فعل پوری یا منگو په ثابتون شی به فعل پوری یا منگو په موجودون پوری یا منگو په محصولون په حصولون په حاصلون پوری واجب دې معنی ها نو دا منگو باید پوری درو دا ثابتون یو به نه لگا ډیر کسان چې بیا ورسته پوښتنه کوي دا ثابتون څه شي چې په مخه وایي چې جان موجود ضرب مستقر مطابق ثابتون پورې ثابتون چې په فعل سره خپل فاعل متعلق نو ثابتون دا شی دی چې دا افعال عامه دي سری افعال عامه یعنی جار مجرور موږ همیشه لپاره تړو خو جار مجرور چې موږ تړو کنه په فعل پورې وته یا په شی فعل پورې کا فعل او شی فعل په جمله کې موجودو نو بای پورې به تړو کنه موجودو نو بیا به موږ دې لراو باسو صبر او باسي جو کده وخت متعلق دا معلوم راو باسا کنه دي افعال عامه نه به راو باسي خوښ بیا په دې کې اختلاف ته چیرې فعل براو باسو کشیب فعل براو باسو نل مصرینو پنځ باندې شی فعل براو باسو اجو کوفینو پنځ باندې وسره باسو شی فعل باسو لگاوي چار مچور سره مستقر متعلق شو په ثبات فعل پوره پس پوره امنګ وای پس پوره ثابتون پوره بیا موږ ثابتون ترکیب ثابتون اسم فاعل اسم فاعل د شی فعل وای کنه نو ثابتون اسم فاعل او پرې هو زمير د فاعل ثابتون اسم فاعل سره خپل فاعل او متعلق نه شبه جمله دا څه شو خبر شو مبتدا خبر جمله اسمیه قبلیه پرې باندې پوه شئ یو بل خبر عام خبر غواړي وڅدې چې جار مجرور نمک کې چې لفظ نکره راغی د جار مجرور نمک کې لفظ سره راغی نکره راغی دغه نکره په موصوف فی او جار مجرور سره خپل متعلق نه دا به لپاره صحیح صفت کوي به خبره کچرتا د جار مجرور نمک کې دا معرفه رالو سره معرفه راغی نو بیا به دغه معرفه با ذل حال وي او دا ورسو جمله چې دا ورسوي حال وي واجب سره خپل متعلق نه لکه تاسو پرې شرم دامن چې شروع کړل نو اعلم ان العوامل في النحو 100 عامل اعلم ان العوامل دا العوامل دا ذو الحال او في النحو دا سری او به منها سماعيه بسنه احدها سماعيه ومنها تکره نو دا سماعيه موصوف او دا منها دا چې جانو دا مدارک بیا د صفت په پدې باندې پوه شو تاسو ها بیا دا هر حرف په معنا تاسو بیا دا ویل دي چې بعض له سمانو لپاره دی علاقه کوم سره راځي نو هغه تفصیل درلود
دا د حروف جاره په خبره باندې پوه شئ حروف جاره ولستی د یادولو خبرې بګه حروف جاره ولستی او هغه عمل دا کوي چې خپل اسم باندې داخلي اسم نظر وکړي حروف جاره د حروف جاره ولې وای دا وځ خپل کړه او د دې مطالعه چې اوس په کوم ځای کې چې لکه په قران مجید کې حدیث کې او په دای کې په فقہ کې او په دې کې تاسو جار مجرور رالو نو د دې ترکیب به تاسو کولای شئ په دې کې دا نه چې دا هم مخکې نه ویل او دا ویل دا ګران دا آسان دي نه په ګران آسان نه به ویل او نه ویل مخکې خو دا خبره ده چې جار مجرور په کومه جمله کې راغله په دغه جمله کې با دا یو خبر بدل کې مثلا چې دا وځه تر وجابو دې مثلا په فعل یا شی په فعل پورې اوس کا فعل چې په فعل راغله موجودو جو بدل پورې تړه کا بدل پورې نه تړي جو بیا بابا خود څه غلط دی چې زید مبتدا او فی الدار ولا خبر فی الدار ولا خبر نه فی الدار ولا متعلقه بیا غلط پس خبر او بس واش به معنی ویم نمبر حروف مشبہ بالفعل دي حروف مشبہ بالفعل یعنی هم حروف د فعل سره مشابهت لري د فعل سره مشابهت لري پس کې مشابهت لري یو غو په تعداد کې لکه څنګه چې فعل ثلاثي راځي رباعي راځي دا څنګه دا حروف ثلاثي رباعي راځي څنګه چې فعل اخر مبني پر فتح وي دا څنګه لري حروف اخر مبني پر فتح وي څنګه چې فعل متعدي په دوه اسمونو باندې داخليږي یو لا رفع بل نصب ورګي دا څنګه دا حروف هم په دوه اسمونو باندې داخليږي یو لا رفع بل نصب ورګي او په دې حروف کې د فعل معنی پرته ده د فعل معنی پرته ده لکه ان په معنی سمونه حققت باندې کأن شبعت باندې ليت تمنيت لعل ترجيت ولكن استدركت حروف مشبہ بالفعل شپږ دي چې بدی شعر کې جمع دي ان بأنا كأن ليت لكن لعل مشبہ بالفعل ان كأن ليت لكن لعل د دې ټول لفظي عمل داري چې دا په مبتدا خبر باندې داخليږي مبتدا لره نسب او خبر لره رفع ور کوي مبتدا لره نسب او خبر لره رفع ور کوي چې کله دا مبتدا لره نسب ور کوي نو بیا موږ دې اسم د ان او خبر د وو خبر دا حروف مشبہ بالفعل لکه موږ ان الله سميع عليم ان الله سميع عليم د یو مبتدا لپاره د یو اسم لپاره د خبرونو راځي شي ان حرف مشبہ بالفعل لفظ الله اسم ان سميع خبر اول ده ان عليم خبر ثاني ان واښوي ولګره ته وی دا سميع عليم نه لکه دوی اسمونه راغلي دي پیغام یو کڅ لري دا څه کړه چې دوی اسمونه راغلي دي او ځوان نکری دي ځوان مرفوع دي ځوان واحد دي جو سميع الموصوف او د عليم ول صفت او دا غلط ده ولی ځکه چې په دې کې دا موصوف على معنی شته نو موصوف دې ته وایي چې چا صفت بیانېږي دغه دې چا صفت بیانې سميع عليم معنی خو بیا بدا شي چې ته موصوف صفت ترجمه کې چې دا سي اوریدونکو چې هغه په هره دې څنګه نه کنه دې څنګه دا سي الله بشک الله تعالی اوریدونکو دې په هده دا دې چې کوم وایي دا موږ دغه ترجمه کوو اوس کدا موږ د موصوف صفت ترجمه کوله دا موصوف صفت نه نو بیا موږ لږ وایي الله السميع دا سي الله چې اوریدونکو دې په بګنو دا سي الله چې اوریدونکو نو سو نو بیا باندې پوه شو نه معنی نو ان الله سميع بشک الله تعالی اوریدونکو دې بشک الله تعالی پوه شو نه معنی بیا به دې کې دا ان چې څنګه دا د جملې دا تحقیق نه پر راځي د سره لپاره دا ان چې دا د مضمون جمله د مضبوطولو لپاره ان چې دا جملې لپاره د مفرد په معنی باندې کړی کأن دا د سره لپاره راځي د تشبیه لپاره هغه ګذره سید الله پاسه کأن د سره لپاره راځي د تشبیه لپاره تشبیه څه ته ویل کېږي چې باندې یو څه د بل سره تشبیه ورکول کېږي دا چې تشبیه ورکول کېږي څه ورته وایي مشبہ دا چې سره جوړ کول کېږي دا څه وایي مشبہ به دا کوم حق په دې سره جوړ کول کېږي څه ورته وایي او د څه وجه نه جوړ کول کېږي څه ترکیب نشم کولای کأن زیدا اسد نشم کولای ترکیب هغه مشبہ به هیڅ ولا لیدا سره راځي تمنی لپاره یعنی یو محبوب سیس دا طلب د پاره راځي لکن سره لپاره استدراک دې دی لکه چې په مخکې جمله کې کم وهم یا غوام څه کړي ختم کړي لکه زید او عمر دواړه سټیټ ملګری دي ارته زید قائم نو ته چې زید قائم دی نو عمر به سره قائم وي نو ته لکن عمر قائم لیکن عمر سره ناس لعل سره راځي درجه د امید لپاره پوه شو نه باندې ول د دې ترکیب چې نه بالکل اسانه طریقه ده بالکل اسانه طریقه ده کله چې دا حروف مشبہ بالفعل ته په جمله کې ویني نو ته په ځای کې بیدار شي
چې دا اسم منصوب او خبر مرفوع غواړي سبب غواړي اسم منصوب او خبر مرفوع چې اسم منصوب خبر مرفوع غواړي نو په دغه جمله کې په کومه کې چې دا حروف مشبہ بالفعل لاګلي دي نو دغه ته سوچ وکړه چې په دې کې منصوب اسم کم یو دی چې کوم به منصوب جواب اسم یو کوم به مرفوع جواب شي وڅ ته دې سره راغلی و چې دا حروف مشبہ بالفعل لاګلي دي ځکه نو یو اسم او یو فعل لاګل دي سره غلره یو اسم او یو فعل لاګل دا اسم به چې دا به د حروف مشبہ بالفعل اسم شي او فعل چې دا به څه شي خبر بشي لکه دې لیت الشباب يعود ترتیب را نه راځي لیت سره لیت مشبہ بالفعل الشباب اسم لا لیت او يعود فعل او ضمير باقي فاعل فعل در خپل فاعل نه خبر ده واښو ویل معنی بدی کوم دا ګوره ګران اصل به نشته په کم ځای کې چې راځي کنه بس دا ترکیب ده دا ترکیب نه علاوه د بدی کې بل څه راغلی چې دا ګران ده دا معنی دی ویل بس ویل نه یو کنه ویل خدا به اساري ګور لګته ان الله لا يهدي القوم الظالمين ترکیب ان هر مشبہ بالفعل الله لا يهدي فعل وضمير باقي القوم الظالمين موصوف صفت ملکر مقبول به فعل فاعل مقبول به ملکر خبر ده هغه پوښتنه مې باندې سپر چې راځي دا کله کله درې ان درې مشبہ بالفعل سره ما ولګي سو لګي ما ولګي ما ته ولګي ما کافا العمل سور دوی ما کافا العمل دی چې لګا دا ان دلندا حروف مشبہ بالفعل بیا اسم او خبر دا نه غواړي لکه انما الهکم اله واحد ترکیب پسند نه انما کلمه حسن الهکم مبتدا او اله واحد ورسجو خبر واوس به معنی واوس بل لګي دا ان دا اسم منصوب او خبر مرفوع نه غواړي بل ان دلندا په مبتدا خبر باندې بیا داخلي ده ضروري نه دي لکه قرآن مجید الله تعالی فرمایي انما يخشى الله من عباده العلماء نو ګورئ انما دې په فعل باندې داخل شوی دی حال دا چې ان دې په اسم باندې داخليږي او چې کله ما کا فاعل العمل لاله نو بیا په کې دا شرط شته چې مبتدا خبر باندې داخليږي انو ولا دا شرط چې اسم منصوب خبر به مرفوع وجه دې ما ته څه ویلېږي ما کا فاعل العمل چې په ترکیب کې راغلی نو انما کلمه حساس انما کله دې شي چې دا ان او ان دا چې دا مخفف هم راځي سره دي مخفف من المثقل او دا عام په معنا افعال قلوب نور راشي لکه علم ان سيكون منكم مرضى وان كل لما جميع الذين منكرون نور دا تفسیر کړو خوښ دریم نمبر دی ما ولا مشبهتان بلیسا یعنی هغه ما اولاد چې سره مشابهت لري دلیل سره مشابهت لري دلیل سره په دوه خبرو کې د مشابهت لري لکه څنګه چې لیسا د نفي لپاره دی دغه شان ما ولا هم د سره لپاره دی او په عمل کې د لیسا سره مشابهت لري لکه څنګه چې لیسا په مبتدا خبر داخلي مبتدا لرف او خبر له نسب ورکړي دغه شان دا مبتدا لرف او خبر له نسب ورکړي لکه ما زیدون او ایمان ما زیدون او ایمان نو لکه دې ترکیب نشم کوله ما مشابهت زیدون ایسا بیانی حروف ندا او دری ما ولا مشبهتان بلی صدا شعر تاسو انما انك ان ليت لكن لعل ناسب اسم رفع در خبر زد ما ولا ندا ما ولا زد بشاد ما ولا ذکر بیانی حروف ندا لپاره شعر واو یا حمزه الا یا اے حیا ناسب اسم پس کی حق ارض مفضلا حروف ندا پنځه او دا حروف ندا سوري چې کوم دي یا ایا اے حمزه مرفوعه دا د دې باس ان شاء الله په منادا کې سبا چې کوم معمولات وایي ان شاء الله منصوبات کې نبای کې یو منادا بای ان شاء الله د باسو منادا اعراب ودا باسو بل لا نه دي چې هغه چې د جنس طرف لپاره راغلي د دې عمل لري چې اسم له نسب او خبر لا رب او په مختلف صورتونو راځي ان شاء الله سبا معاملات راشي بیا حروف عامله د فعل هغه حروف چې په فعل مضارع باندې داخلي او عمل کوي دا په قسم یو حروف ناسبه دی بل څه دي حروف جازمه حروف ناسبه صورتي سرور چې په دغه شعر په جمع دي او عمل په دې کې لیکل دي و ان ولن بسيد الاشار حرف معتبر نسب مستقبل كنن جمله ان لن کوي رند دي لفظي عمل داره چې د فعل مضارع باندې داخليږي د فعل مضارع 500 سے غولرا نسب ور کوي او د او زغونه نه عامل کوي او په 200 سے کوي مستعمل کوي
ودو سے وہ کې عمل لګي ولې دو سے وکړه عمل لګي او په پنځو سے غول نه صبر کوي پنځه سے کمی کمی دي مفردات خمسه پرون سبق چې موږ ویلو ناسب او جازم کنا ناغه ناسب کا حروف مناسبه چې بلا شدا ناسب او د دې حروف لفظي عمل کو د ټول یو شان دي او معنوي عمل ان څه کوي فعل مضارع لرا د مصدر په معنا باندې ګرځي تصوموا خير لكم اصل کې د صيام خير لكم او لن چې دا څه کوي فعل مضارع لرا د مستقبل منفي په معنا باندې ګرځوي او تاکید پیدا کوي او کوي د سببیت لپاره دي یعنی په دې خبره باندې دلالت کوي چې زماره ما قبل ما بعد لپاره سره سبب دی او اذن همیشه پر د خبرې په جواب راځي انبیاء رسول صلی الله علیه وسلم مقدر وي التصویر حروف جازمه څه چل دی دا 15 حروف دي او دا څه عمل کوي د فعل مضارع 15 څخه لرا جزم ور کوي د و څخه نه راځي لري کوي ابدو کې عمل نه کوي هغه 15 کم دي مفردات خمسه او حروف جازمه کم دي ولم مولا من امر لا چې ان لم نه لم معنی لم امر د لا نه بیا ان نه شرطیه راځي ان سره راځي شرطیه لم او لم د نفي د پر راځي او فعل مضارع لرا د ماضي منفي په معنا باندې ګرځي فعل مضارع لرا بیا لم چې د مطلق نفي د پر راځي او لم استغراق د نفي د پر راځي یعنی د شی ټول زمانه پکې راځي روي لم امر د دې په ذریعہ سره فعل مضارع د امر په معنا باندې ګرځي او لایری یا غلط ویلېږي چې د نه شروع راغلي فعل مضارع د نه معنا په معنا باندې ګرځي تقریبا پوښتنه دا حروف عامله بهم دي اسماء عامله یو دا چې په نظم عامل کې دا عوامل قیاسیه چې کوم دي کنه نو بری کې څه اسماء عامله لیکلي دي او څه اسماء عامله چې دای لکه په شعرونو کې لیکلي دي لکه دا چې من وما ايشما ازما وتا دا کوم حروف دي کوم اسماء دي اسماء شرطیه بیا دا بل چې دي ناسب اسم منکر نوع هشتم 4 اسم دا چې دا اسم تام دي دا سری اسم تام دا او بیا چې اسماء افعال نهبوت اسماء افعالی کذا ناسبا دونك بالهالك هي الباشد وها وسر ويدا بعض رافع اسم راهيها تدا بعض شدہ نصر عالیہ کی دی بیتها بیا اسماء عاملہ بعضی کتابونو نه هلي کړی دي بعضی لستی کړی دي بعضی یو لستی کړی دي فرق په ګورې نه نومبر یو د اسم فاعل نمبر 2 اسم مفعول نمبر 3 صفت مشبہہ اور نمبر 4 اسم تفضیل اور مصدر اسم مضاف اور بلو 1 2 3 4 5 6 اسم تام مبہم اور اسماء افعال اور اسماء جازمہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 صحیح شو او بل چې نه دای پکې ذکر کړی پیدا کې اسماء استفهام او اسماء شرطیه نو چا چې لګ ډیر کړي نه هغه کېدا جدا ذکر کړي چا چې بګنه ډیر کړي آتا دي نو اسم فاعل څه ته ویلېږي اسم فاعل دې ته ویلېږي چې دا د فعل مضارع معلوم او مشتق شوی او دلالت کوي په داسې ذات باندې چې معنا مصدری په پورې قائمه په طریقې دا حدود باندې چې معنا مصدری په پورې قائمه په طریقې دا حدود دې ته ویلېږي چې همیشه لپاره نه بلکې لږ وخت لپاره بیا شي ختم شي لکه دې ظالمون نو ظالمون ته ظالمون اله ویلېږي چې دا وحال کوي چې دا وحال نه کړو ته ظالمون نه اول ورته نه ورته وستو لکه زه ولاړ یم نو ما دا قائمون ویلېږي او چې ځکه بیا ما دا قائمون ویلېږي نه ویلېږي نو اسم فاعل څه ته ویلېږي چې د دلالت کې بدا صفات باندې چې معنا مصدری په پورې قائمه په طریقه دا حدود باندې واښوي اسم فاعل د ثلاثي مجردونه د فاعل په ځان باندې راځي او د غیر ثلاثي مجردونه د څه په ځان باندې راځي دغه باب دا فعل مضارع معلوم په ځان باندې سره د معمولی تبدیلی نه تبدیلی دا چې علامه مضارع به حذف کړي په باندې با می مضمون ولا په اخره کې به تنوین د مفعول جوړي واښوي باندې بیا دا چې دا اسم فاعل څه عمل کوي اسم فاعل
د خپل فعل په شان عمل کوي یعنی که فعل لازمي وو نو فاعل لربا رفع ورکوي او که فعل متعدی وو نو فاعل لربا مفعول به لربا نصب ورکوي بیا دا چې د اسم فاعل د عمل لپاره شرایط دي کچر د اسم فاعل د سیو چې د دې په شروع باندې د الف لام راغلو چې په معنی د الذي نو بیا په شرط د بیا په غیر شرط عمل دي او کچر د اسم فاعل د سیو چې په دې کې په شروع کې الف لام په معنی الذي نو راغله نو بیا ودا د عمل لپاره دوه قسم شرایط دي څو شرایط دي یو شرط دا دی چې دا اسم فاعل په معنی د حال او استقبال باندې وي اسم فاعل به سوي معنی د حال استقبال باندې او دویم دا دی چې په دې کې با په څو سيزونو باندې وي ټیک لګول اعتماد وکړي یعنی مکتبه دې سره غلي مبتدا لکه جاءني زيد ظالم غلامه نو ګورا دا زید ظالم غلامه دلته ګوره د دې مکه سره لا مبتدا لا مبتدا زید ظالم غلامه نو دلته موي زید مبتدا ده او ظالم اسم فاعل ظالم څه او غلامه مرکب ذاتی دا ولا سره فاعل په طرف الفاعل شبه جمله خبر مبتدا خبر جمله اسمه کوي نیابه مکه مبتدا راغلی په مبتدا باندې بیٹک لګولې یا مکه په موصوف باندې ټیپ لګولې ټیپ او یا به په سمانه په موصول باندې دا دغه ولنه دغه په موصول باندې مکه به اسم موصول راغلی یا په ذل حال باندې ټیک لګولې مکه به ذل حال راغلی او یا به مکه حمزه استفهام راغلی اپ استفهام او یا به مکه حرف نه پیدا راغلی واښو به نه باندې ها چې مکه سو شرطونه دي دوا یو دا چې اسم فاعل په معنا سمانی وي په معنا حال استقبال باندې په معنا حال استقبال باندې به هم شرط ده چې بشپو سوزونه کو په رسول باندې څه کړی اعتماد مطلب دا چې مکه به د سوزونه راغلي مبتدا به مکه راغلي یا به موصوف راغلي یا به موصول راغلي یا به ذل حال راغلي یا به اربینه به یا په استفهام اسم مفعول هم د قشان دي اسم مفعول په تعریف کې دا اسم مفعول څه ته ویلېږي چې دا هر هغه اسم ته ویلېږي چې په دې باندې معنی مصدری په هغه باندې واقع شي چې معنی مصدری په هغه باندې واقع شي لکه دا مضروب معنی سره وهله شوی او دا اسم مفعول د ثلاثي مجرد نه همیشه لپاره د مفعول بوده باندې راځي او د غیر ثلاثي مجرد نه نسب بوده باندې راځي د فعل مضارع مجهول بوده باندې سره د تبدیلی دا علامت مضارع به حذف کو ادری په دې باندې مبني مضمون ولګو په اخر کې به تنوین تمکن جوړوي پوه شو باندې او اسم مفعول د عمل لپاره هم دغه شرایط دي چې دا په معنا د حال استقبال باندې وي او دویم دا چې په دې کې بسوي په پښپغو چیزونو کې په اصل باندې وي اعتماد کړي پس زمانه په مبتدا باندې په موصوف باندې په موصول باندې او په ذل حال باندې او په ابن باندې دریم د صفت مشبہ څه ته ویل کېږي چې هغه دلالت کوي په معنا چې فعل مضارع نه مشتق شوی دلالت کوي په داسې ذات باندې چې معنا مصدری په پورې غایب په طریقه د ثبوت په طریقه د ثبوت په صفت مشبہ په اسم فاعل کې فرق دا شو چې اسم فاعل کې په معنا د ثبوت د حدوث باندې او په صفت مشبہ کې په څه باندې ثبوت معنا دا چې یو پیر په دې پورې د معنا مصدری متعلق شو نبي هغه دې جدا کیږي نه دا حسن نو حسن دا صفت مشبہ یو سړی دا دغه حسن ناغه نو کله ملاسته او کولاړ او هر سره ودا کې بیا دغه حسن دا وي د صفت مشبہ دا عمل لپاره دا شرط نشته چې دا په معنا د حال استقبال دغه صفت مشبہ چې نه دا په څه باندې راځي په ثبوتي معنا باندې راځي او دا بل شرط ورسته چې مکتبه ذل حال راغلی یا د موصوف راغلی یا د مبتدا راغلی واښو د دې استعمال د صفت مشبہ استعمال په دې طریقو په طریقې سره کیږي یا معرب باللام یا مضاف یا بنا معرب باللام نه وسوي چې 18 صورتونه دي سبق جائز او سبق ناجائز او سبق ممتنع سبق مختلف فيه نه تاسو اسم تفضیل ما په مبالغه نه لګي اسم تفضیل دې ته ویل کېږي چې بری کې معنا مصدر چې د فعل مضارع نه مشتق وي او معنا مصدری په کې په نسبت تنور ته مندل کېږي چې معنا مصدری په کې په نسبت تنور ته مندل کېږي یا د نور په نسبت باندې په کې معنا مصدری ځي چې بیا بچا باندې چا باندې چې معنا زیاته مندل کېږي ایت مفضل علیه څورته وای مفضل علیه او دا مفضل علیه چې دا به همیشه لپاره دا به موجود وي کچته په لفظونو کې نو تقدیرا به موجود دي لکه دا الله اکبر الله تعالی لوی دی نو موږ وای من کل شی دا من کل شی دا مفضل علیه دا محفوظ
واښو به باندې بیا دا نه چې اسم تفضیل استعمال په درې طریقو په طریقې سره دي یا به ورته سره دي من یا به دي فی او یا به دي لا بیا دا چې اسم تفضیل دي نو دا صرف د ثلاثي مجرد نه راځي دا غیر ثلاثي مجرد اسم تفضیل نه راځي او دا غیر د ثلاثي مجرد کوم دا نه راځي د باقي د لون او د عین معنا نه وي د دې څه وجه چې اسم تفضیل لپاره خپل وزن مقرر دی نو دا غیر ثلاثي مجرد نه دا راوړم نو په دغه وزن دی نه راځي یا به حروف کټ کې او یا به د وزن برابر نو وزن خو ختمول نه شي او حروف کټ کې نو حروف کټ کول داسې غیر اصلي او که اسم تفضیل د ثلاثي مجرد نه پرې وزن باندې اسم تفضیل لاره نه به صحیح صفت مشبه معنا وبکی دا اسودو احمرو ابيضو نو دا د اسم تفضیل په وزن باندې راغلي دي او لون او عیب ولا معنا بکی دا نو دا به موږ سوچ چې دا څه شی دی یو بلې کې صيغه مبالغه صيغه مبالغه دې ته ویلېږي چې ښه د دې عملونه څه دي د اسم فاعل او اسم مفعول خدا عمل چې دا خپل نائب فاعل نه راپور کوي صفت مشبه د دې دا عمل چې خپل فاعل راپور کوي واښوي او دا اسم تفضیل همیشه لپاره په ضمیر کې عمل کوي څه عمل کوي یو صورت د سیده مسأله الكحل وايي کې په اسم ظاهر کې عمل کوي تاسو ویل نه کنه وایي بیا د صيغه مبالغه چې نه دا هغه ته ویل کېږي چې باید معنا مصدری زیاته مونږ لري نسبت په غیر د ملحوظ نه وي نسبت په غیر د ملحوظ او ځکه ضراب نو ګوره په دې کې نسبت غیر د ملحوظ نه لري لکه اضرب معنا موږ زیات کوم دی خو په نسبت تبل باندې او ضراب چې نه معنا بهتر سوون کې نسبت په غیر د ملحوظ نه لري بیا مصدر څه ته ویل کېږي چې د دې نور څه چې دا اوسي فعل افعال او اسماء لري اوسي مصدر ته دا خپل فعل په شان عمل کوي څه په شان عمل کوي دا خپل فعل په شان عمل کوي یعنی که فاعل دا فعل لازمي نو چې فاعل راغلا ورغی او که فاعل چې دا فعل دا متعدی نو بیا فاعل راغلا مفعول به نه ورغی عام طور باندې دا مصدر چې دا مضاف راځي عام طور باندې مصدر څه وي چې کله مصدر مضاف نو دا په لفظا چې د دې مضاف الیه لفظا به مجرور وي او معنا به مرفوع وي لفظا به مجرور وي او معنا به مرفوع وي لکه اعجبني ضرب زيد نو ګورل کې ضرب زيد دلته کې ضرب مصدر دی کنه نو موږ وایو ضرب مصدر مضاف او زيد مضاف الیه لفظا مجرور معنا مرفوع څه کوي چې د ضرب د بار سره فاعل یا قران مجید کې الله تعالی فرمایي ولولا دفع الله الناس نه لګي دا دفع مصدر ده مضاف ده لفظ الله لفظا مجرور معنا مرفوع ده او الناس مفعول به ده الدفع ده پاره واښو نه باندې په دې پوه نظام د خپل مذهب څخه عمل کوي بل اسم مضاف هغه اسم چې داغه نسبت شوی بل دې نسبت شوی نه مضاف عمل ده چې دا مضاف الیه لره جر ورکړي مضاف الیه لره څه ورکړي جر ورکړي او بیا اسم تام مبهم هغه ته ویلېږي چې هغه اسم چې هغه تام شوی یعنی په دې موجوده حالت کې لري او قابل د نسبت لګيږي په موجوده حالت کې د دې نسبت لګيږي او اسم چې تام کېږي په مختلف شنو سره تام کېږي پس سره تام کېږي یو په تنوین سره د کلمې په اخر کې تنوین ناغله نه لري او اضافت کته اضافت کې نو لري نه په تنوین لري کې واښو باندې او په سبانه په نونه تسنیه نو جمع باندې او په نونه اعرابي باندې په مختلف شنو باندې راځي په مضاف باندې واښو نو دا اسم تام مبهم د دې څه عمل نه اسم تام مبهم عمل دار چې دا ورستو اسم لره نسب ورکړي بنا بر تمیز واښو باندې اسم تام مبهم څه چل کوي ورستو اسم لګته عندي 20 درهما نو دا 20 دا اسم تام مبهم ده او درهمن ولا سره تمیز ده نو دا اسم تام مبهم بسې ممیز بوي کوم دا خبره تاسو ذکر کړی دا په نوع حشم کې نوع ناسب اسم منکر نوع حشم جار اسم السجود تمیز باشد منکر هر کجا اول لفظ عشر باشد مرکب نیبر شمر ای حکم را بعد ثانی کم چو استفهام باشد نے خبر سالگی ایشا کا این رابعی ایشا کدا نے
کم کذا او کای دا هم دغه اسم تام مبهم دي چې د دې په ځای د دې دا اسم لا نسب ورکړي بنا پر تمیز ٹھیک شو نه بیا دي اسماء افعال څه ته ویل کېږي اسماء افعال چې وی اسم لیکن په معنا د زماني د فعل باندې اسماء افعال څه عمل کوي اسماء افعال دا عمل کوي چې دا اسم لرا دا په معنا د فعل ماضي نو روس اسم لرا رفع ور کوي او کچته په معنا د اسم امر حاضر نو بیا روس یو اسم لرا رفع او بل لرا ور کوي نصب ور کوي نو بوت اسماء افعال کذا ناصبا دونك بلها عليك هي الباشد وها فسر وإذا باز رافع اسم را هيهات دا باز شتا نسر عليه بيتها نو دا دري هيهات بعودا هيهات بمعنى بعودا شتا بمعنى افترق سروعه بمعنى سروعه دا بمعنى فعل ماضي دي نو دا بس عمل کوي چې اسم رفع ور کوي او دا نور چې رويدا بلها عليك نو دا چې نه دا په اسم افعال په معنا فعل ماضي دي نو دا په عمل کوي اسم لرفع او خبر لرا سبب کوي یعنی اسم لرفع بل نه سبب کوي بل اسماء جازمه کم دي من وما مهما واي حيث ما اينما نان اسم جازمه نو اسماء جازمه او اسماء استفهام یعنی اسماء استفهام کوم د قضیه چې کوم اسماء جازمه کړي نو دا په فعل مضارع باندې داخلي او فعل مضارع لرا جزم ور کوي ځکه چې دا په معنا د ان لرا متضمن ده وښوي نو ګور دا موږ په نوې اشکال دی په دې لپاره نوې نه هم وي او د دې لپاره ومه نمبر نو ویل او دا نور چې کنه دا نور په عوامل قیاسیو کې دي بعد ازا هفت قیاسی اسم فاعل مصدر اسم مفعول مضاف فعل وسمه فعل باشد مطلقا بیا پس صفت باشد کی امانند اسم فاعل اختم اسم تام باشد ناسب تمیز را واښو به دی باندې وس دا د دې علاوه دا خو شو دا ختم شو وس په دې کې یو فعل دی نو فعل دې دا په عوامل قیاسیو کې افعال عامله چې هغه افعال چې څه کوي عمل دا اسماء عامله تاسو عملو پیژنو کنه چې اسماء عامله څه عمل کوي بیا افعال عامله فعل کا هر قسم فعل دی کنه خدا به عمل کوي فعل کا لازم دی او کا متعدی دی دی وسه کوي عمل وکي فعل لازم څه عمل کوي فاعل را رفع کوي او فعل متعدی فاعل رفع او مفعول به نصب ور کوي بیا دا فعل معروف ته کا مجهول له کا مثبت ته کا منفی ہے معلوم مجهول کو پیژنې کنه معلوم مجهول چې فاعل پر نسبت چي صحیح معلومي او کلام کې شین دي رسوي مجهول وي فاعل نسبت نشي مثبت چې د فعل د کېدو خبر به ورکړل شوی منفی چې د فعل نه کېدو خبر به ورکړل شوی وایي شو به باندې یو افعال فعل او عام فعل چې کنه فعل تام دا عوامل قیاسیو کې دي دلیل علاوه نور افعال چې هغه عمل کوي نیو دي افعال ناقصه صحیح افعال ناقصه او افعال مقاربه او افعال قلوب افعال مدحزم او فعل تعجب دا عمل کوي واښو به معنی افعال ناقصه څه ته ویل کېږي چې دا په فاعل باندې نه پوره کېږي بلکې اسم او خبر واړي څه واړي اسم او خبر واړي بل دا په هر فعل کې نسبت چرنده د فاعل ته شوی او په دې افعال ناقصو کې د فعل نسبت فاعل نه شي بلکې د اسم د نسبت د بل چا لپاره ثابتای افعال ناقصه ولستی سوري ولستی افعال ناقصه څه عمل کوي افعال ناقصه مبتدا خبر داخليږي مبتدا لرب او خبر نه نصب ورته او دلیل لپاره شعر په لسم نمبر 9 کې ذکر دی نوع عاشر سے فعلا كإنشاء ناقصا رافع اسما مناسب در خبر جوما چغا بچغا كان صار اصلا واصحاب اليمن ما بدا ما دام من فليس بشر الصلاة ما فرح ما زال فعليك فيها مشتقا الكتابيني امير مستدر جلا بديك یا لس پدی نوا کی ذکر دی کانا صار اصبح امسا اصحاب الله بعد ما بدا ما دام من فك ليس ما برع ما زال
وزدا چې کنه درینه علاوه سرور په اجازه نامه کې تسویل دي عاد اوصى غدا راحه عاد اوصى غدا راحه دري ولا سو عمل لري چې دا په مبتدا خبر دا غري مبتدا لرا او خبر لرا نسب ور کوي لکه ته کان الله علیما حکیما کان الله علیما حکیما دري ترکیب هم د آسان دی فعل ناقصو لفظ الله اسم دی او علیما دا سره خبر دی فعل سره په پاینا دا کار به ناقص خپل څه خبره جمله فعلیه جمله فعلیه دا کنه نه چې په شروع کې سره ولګي فعل اگر چې ناقص څه فعل دی نو دا موږ جمله فعلیه جوړو پرې باندې پوښ اوس په هر ځای کې چې دا رالو ها اوس پرې کې چاته ضمیر مرفوع متصل لاګي سبق راغی یعنی کار سره د کو د سوال سره اسبا سره امسا سره د هي سره فعل دغه راغی په ضمیر مرفوع متصل نو دغه ضمیر مرفوع متصل به لپاره اسمه ورستو ورسي خبر وي هغه ته و ان قوت من قبله لمن الغافلين نو كنت مسيح كنت بيناتو او تزمي ورسو اسم كنتم اخوانا بیا کانا چې دا بدري قسمه باندې راځي کانا تاما او کانا ناقصه او کانا زائده کانا تاما څه دی لګي چې په فاعل باندې کوي لکه کان المطر اي حصل المطر او کانا زائده چې دایو په لیکول باندې په کلمه کې نقصانو د موصول صفت په منځ کې چې کانا راشه بزائد وي مبتدا خبر په منځ کې کانا راشه بزائد وي موصول صله په منځ کې کانا راشه بزائد وي خالي بیا صار دا یو حالت نه بل حالت منتقل کېدو لپاره دي اصبح دا سهار لپاره امسره ماقام لپاره ټول د ورځ لپاره باته دا شپې لپاره او دا چې دا ټول د صغر په معنا باندې مرضی دا هر جدا جدا عمل دا معنوي عمل په دوا لفظي عمل دا کوي پوښتنه ټول یو بیا افعال مقاربه دي دیگر افعال مقاربه در عمل منافقا اساك دا قربا او شغادي افعال مقاربه دا چې نه دا د افعال ناقصو په شان دي عمل کوي د څه په شان دي عمل کوي افعال ناقصه لکه څنګه چې افعال ناقصه او مبتدا خبر داخلي کې مبتدا لرفع او خبر لنه صبر کوي دا شان ده افعال مقاربه په درې قسم دي یو دي افعال رجا یو دي افعال مقاربه افعال رجا او افعال شروع افعال مقاربه څه مطلب وو چې لکه دا دلالت کوي په دې باندې چې زما دا خبر د اسم حاصلېدل د نسبي نږدې شوي نږدې شوي او رجا چې امید ده زما د اسم د پاره د خبر حاصلېدل امید ده او شروع چې زما د خبر د پاره د زما د اسم د پاره د خبر حاصلېدل څه شوي شروع شوي او د دې لپاره څلور ټکي خدای ذکر کړی او دې علاوه نورم دي عسا کا دا قرب او شکا توفق اخذ جعل واضح او دې خبر دا لکه خبر اسم به مرفوع او خبر به منصوب خبر کله راځي په فعل مضارع سره کله بغیر د فعل مضارع لکه عسى زيد ان يخرج افعال قلوب هغه افعال د لګي چې سره تعلق لري افعال قلوب ته بلنم سوی افعال یقین او شک دیگر افعال یقین او شک او کبردو اسم جو درایت هر یک منصوب ذات پھر توبہ شدبا علم توبہ حسن توبہ زعم پس ظنن توبہ پس وجد توبہ خطا سوا فعلی شوا فعلی قرطوری افعال یقین او شک ورته موي ځکه درې پکې دا یقین نه پاره درې پکې اصل د پاره دي علم تو رأيت وجدت دا سره پاره دي یقین نه پاره او قلت حسبت ظننت دا شک نه پاره زعمت عام درې افعال مقاربه نو وسو دوی اسمونه راځي او دې باندې اسم لرا نسب ور کوي بنابر مفعول به بیا تاسو مخکې ویلو چې متعدی به یو مفعول متعدی به دو مفعول متعدی به دو مفعول نو چې متعدی به دو مفعول به دي کې یا په یو مفعول باندې به اکتفا جایز یا په یو مفعول باندې اکتفا جایز دا افعال قلوب کې چې په دې کې په یو مفعول باندې اکتفا جایز نه ده ځکه دا په اصل کې مبتدا خبر دا په اصل کې دا ته اعلم دا علمت زيدا فاضلا علمت فعل فاعل او زيدا مفعول اول او فاضلا دا زيد فاضل په اصل کې مبتدا خبر واښوي او تدري مفعول غواړي کم دي اعلم ارى انبا انبا اخبر خبر افعال منظم وای شعر دیگر افعال سکره رافعی اسماء افعال مدحوزم چار باشد نعمہ فریقی دادوا نعمہ او حبدا در سر پر راجی
د مد لپاره بئس او سا په کوم دي کې افعال مدغم راشد په ترکیب وبکیږي څو ترکیب وبکیږي دوه ترکیب وبکیږي لکه بئس الرجل زید به ناکار سره ده سو دا بیا څه ده بئس فعل لم الرجل فاعل لم به ترى فاعل جمله فعليه شيء خبر ختم زید مبتدا زید خبر او د هو مبتدا موصول د پاره د سره بارا د دې صورت کې اته جملې جوړې شولې څو جملې جوړې شوې وا اوس یو جمله چې موږ جوړو بئس الرجل بئس فعل مدح بئس فعل لم الرجل فاعل به ترى فاعل جمله فعليه شيء خبر مقدم او زید مخصوص بالضم مبتدا مؤخر مبتدا سره خپل خبر نه جمله اسمیه او جمله اسمیه انشائیه خبریه نه ده پوه شئ معنی بیا دا چې دا بئس نه وروسته فاعل راځي او بیا وروسته چې سره راځي مخصوص بالمدح یا مخصوص بالضم پوه شئ معنی مخصوص بالمدح یا مخصوص بالضم راځي دا په ترتیب دی افعال تعجب څه ویل کېږي چې بدی د یو څه د حیرانتیا لپاره راځي چې بای باندې په یو خبره باندې تعجب وکړل شي حیرانتیا به ظاهر کړل شي دا د دې هم په سری یو د ما افعله ایو د افعل به د دې ترتیب طریقه ما افعله سو ترکیبونه دي درې ترکیبونه دي ما افعله ما په معنا اي شيء مبتدا او افعل فعل مضمیر بګه فاعل مضمیر او فعل دا خپل فاعل مفعول به خبر مبتدا خبر جمله اسمیه انشائیه تعجبیه هغه پوه شو به معنی بیا بل ترکیبو ما بمعنى الذي ما بمعنى الذي اسم موصول افعله فعل فاعل مفعول به صله موصول صله ملکر مبتدا او خبر ولا سره موصول شيء عظيم صبر او شيء عظيم الذي افعله شيء عظيم واجب نه معنی پکم ځای کې دا راځي افعل به ترکیب صحیح افعل فعل امر بمعنى فعل ماضي افعل فعل امر بمعنى افعل فعل ماضي بعض آئے او ہی ضمیر فاعل ہی ضمیر سو فاعل فعل سره په فاعل نه جمله فعلیه جمله فعلیه انشائیه واجب نه معنی دا ترکیبونه باندې دي دا ګوره په کوم ځای کې د افعال تعجب څخه راځي درې ترکیب وایو ترکیب دغه بکیږي لکه دا په انګلیش کې چیرې دا ټکه ټکی په بدلی کې را بدلیږي خو نور دا څه دي چې دا او به جنرال بس دا ټوله خبره اسانه اوس دا که تاسو یاد وایو کنه دا اوس خپل خو ولکه معاملې ټوله ده قره نور بری کې صدره نشته او چې اصل چې دې زکو اوس بری کې څومره ترکیبونه ته راځي د قران نه راځي د حدیث نه راځي د فقه نه راځي دا به کوي دا افعال عامله خو شو به معنی دا افعال عامله اسماء عامله او حروف عامله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها د څه کنه چې ګورانن سبق تاسو یاد کو کنه دا عوامل لري دا ډېر زیات اهم څه دي اهم لګتا په علم نه هو کې و سونو په جندل عامل او معمول نو لګتا پوښ چې تا کار زده کو چې عامل معمول تاسو پوری په جندل کنه نو تعالی کا دوره تاسو نه خبرې چوش ولکه اوله کې دا اسمو فعل او حرف او معرب او مبني نو دا ټول دغه عامل معمول نه بتاوي لکه وګورئ تاسو عوامل کوول نو دغه حروف ته پکې اسماء دي پکې او افعال دي پکې نیوي پکې څه شي نشته نو موږ با چې کله موږ له سو کلمه راکې جمله راکې یا موږ په قران مجید کې سوچ کوو بار بلکه ته قران مجید تلاوت غوار سره کوي نو ته دې سوچ کوا چې بدی کې عامل څه دی معمول څه دی عامل دی حروف عامل دي اسماء عامل دي افعال عامل دي څه عمل کړه ده ان شاء الله سبا کې بیا موږ معمولات وایو کنه نو بیا به دې عمل کړه او په دې کې عمل کړه دا عمل کړه نه نن سبا کې بتا دوم خو واضحه بچی ده ها نو د هر ټکی تقدیر دا سوچ کول چیرې دا عامل له کا معمول ہے عامل له څه عمل کړه بیا به دا ګورو چې عامل له حروف عامله اسماء عامله افعال عامله نو دا په شمار باندې یو سوټ کې دی چې دا دی یاد کو بس مزه بګه لکه ګوره اذا زلزلت الارض ها نو ګوره اذا زلزلت الارض زلزالها کنه نو اذا ته تو ګوره چې دا اذا حرف ته ک اسم دی ک فعل دی حرف ته نو دا چې تا حروف عامله تا وینو اذا ټکه پکې راغی کم دی حروف عاملو کې کم دی حروف جارو کې شته
مشبہ بالفعل کشته حروف ندا کشته فلای نبی کشته ما ولا کشته حروف ناسبه کشته جازمه کشته نور خو ماته نه معلوم چې دا کشته پکې دا سره اسم ده دا سره اسم ده وس کم اسم ده اسم غیر متمکن په اقسامو کې کم یو قسم ده ظروف مبنیه کې ده پسو کې ده او اذا سا عمل کوي فعل ماضی لرا د مضارع په معنا باندې ګرځي ماضی لرا وګورئ موږ اذا زلزلت الارض کله چې وچړه کولای شي اسمکا نو سه وس زلزلت معنا کولای چې چړه کولای شي وا او چې اذا به داخل شنو کله چې وچړه کولای شي اسمکا واښوي نو اذا د په حروف عاملو کې کا اسماء عاملو کې کا افعال عاملو کې کا عمل نه کوي کیسه چلے اسماء عاملو کې په کوم اسماء عاملو کې اسماء ظروف پکې چاره وستي دی وروړه اسماء جازمه کو کم ده ما ته وخی اسماء شرطیه کم دي من ما ايون ايثما اسما متا اينما ان اذا پکشته کم ده اسماء شرطیه کو ته وا اسماء شرطیه دا خو نه ځانه پکې جوړوي اذا چې نن سره په اسماء کشته نه په دای کې په اسماء عاملو کې سره شته نه هغه اذ معنی اذ ده اذ ما متا اينما ان اذا پکې نشته ده اذا چې نه اسم غیر متمکن کړي بس کېږي اسم غیر متمکن په هغه کې عمل نه اسم غیر متمکن کا عمل نه اسماء عامله ده دي چې موږ وایو چې په اسماء عاملو کې کنه نو پدې کې به ګورو اسم فاعل خو جو واو د فاعل په وزن باندې اسم مفعول پدې کې به ګورو تفصیل پدې کې به ګورو صفت مشبہ کې او مصدر کې په مضاف کې په تام کې په اسماء افعال کې په اسماء جازمه کې په اسماء جازمه کو کوم نشته اسماء جازمه خو نه دي او د قدیمان او مهما و ايون ايثما اسما متا اينما ان پرې خبره باندې تاسو ورسېده ها نو ګوره بل څه نه منو ګورو چې دا عامل دی کنه دی او حرف جو په حروف عامل کې به ګورو کا اسماء جو په اسماء عامل کې به ګورو او کا افعال جو په افعال عامل کې به ګورو واښوي والزلزلت چې نن دا وګورئ دا زلزلت اسم دی کا فعل دی کا حرف دی فعل دی سره فعل او فعل چې هر قسم فعل دی کنه دا بس کوي عمل بکای فعل کا هر قسم فعل نه سبا کوي عمل بکای سا عمل کوي فاعل رفع مفعول به دا زلزلت بس فعل معلوم دی کا مجهول دی نو فعل مجهول څه چل کوي نائب فاعل لرا رفع ور کوي نو اذا زلزلت الارض دا ارض د دې لپاره سره نائب فاعل دی سره نائب فاعل دی الارض دا اسم متمکن په اقسامو کې کوم قسم دی مفرد منصرف صحیح مفرد منصرف صحیح مفرد منصرف صحیح دی الارض الارض مفرد منصرف صحیح دی نو دلته کې او دا په کوم حالت کې دی لګي حالت رفیع کې ولې دی ځکه چې موږ په اته مرفوعات کې ورغله نو سبب مرفوعات وي اذا الارض په اته مرفوعات کې څه دی نائب فاعل سره نائب فاعل دوس ګور دا الارض دا فاعل دا عامل له معمول له معمول له چا په عمل کړه دي زلزلت په عمل کړه سا عمل کړه دي او زلزلت نه دا په افعال عاملو کې کا اسماء عاملو کې کو افعال عاملو کې افعال عاملو کې عوامل قیاسیه ده کا لفظیه ده کا سماعیه کا څه ده عوامل قیاسی ده عوامل قیاسو کې ده لکه پوښتنه به معنی بیا زلزالها پرې کې دا زلزاله دا اسم ده کا فعل کا حرف ده عامل ده کا معمول ده عامل ده سره عامل ده کوم عامل ده اسم مضاف ده سره الګه په کوم ځای کې چې دا مضاف راځي کنه دا به عاملی او دا مضاف سره عمل کوي مضاف له لرا جر ور کوي نو زلزاله کې حال جر ور کړه ده ها دا حال جر ور کړه ده غسله محلن جری ور کړه ده غسو اعراب محلی ده په اعراب محلی نه پیژنما دا چې مبني کلمه باندې راغلي وي په مبني کلمه باندې راغلي او عمل پکې ښکاری نه کړه دې په دې باندې اسم مورب راغله عمل په پکې کار کېدو د زلزاله کې د ها زمير نو واخلا ضمیر مجرور متصل مجرور باضافه ضمیر مجرور متصل مجرور باضافه ضمیر مجرور ولې د مخکې سره غلره مضاف را متصل ولې ده لکه پوښتنه مې معنی و د دې ترکیب مال کول پکار دي اذا زلزلت الارض زلزالها زلزلت
فعل مجهول، فعل ماضي مثبت مجهول. او الارض نائب فاعل. زلزالها، زلزال مضاف او ها مرکب. زلزالها په دې کې اجرا وکا. زلزالها دا چې نه مفرد ده که مرکب ده؟ مرکب ده. مفید ده که غیر مفید ده؟ تقدیری ده که غیر تقدیری ده؟ تقدیری ولی ده؟ د مرکب تقدیری په اقسامو کې، مرکب اضافي په علاماتو کې، اولنې مرفوع، اولنې اسم زائد ده، دویم سره اسم ضمیر ده. نو زلزالها مرکب اضافي دا به زلزله لپاره څه شي؟ مفعول مطلق. سبا شي وس دا ټول جمله ته مې زلزلت الارض زلزالها، دا ټول جمله دا مفرد ده که مرکب ده؟ مرکب ده. مفید ده که غیر مفید ده؟ مرکب مفید ولی ده ځکه چې خبر او طلب ته اثرېږي، خبر یا طلب ته خبر ته اثرېږي. ها جمله مرکب مفید تبل نوم سوی جمله کلام مرکب تام مرکب اصلاحي دا پکې مرکب جمله مرکب تام مرکب جمله او کلام. د جملې څو تقسیمونه دي؟ اولنی تقسیم په اعتبار دا او دویم تقسیم په اعتبار دا اعتبار انشاء سره. دا په اعتبار د جزء اول سره زلزلت الارض زلزالها کما جمله ده، جمله فعلیه ولدا اولنی جزء کی سره غلره فعل غلره. او په اخبار او په انشاء په اعتبار سره جمله خبریه ده. جمله خبریه ولې ده؟ وایو کې دا خرشتنه دروغجن ویل کېږي. الګه پوښتنه ویل معنی د دې ټول سبق نه لري اجرا پکار ده. ګوره په دې کې تاسو مفردم لګول شي او وس په دې کې لګاو موږ زلزلت وایو کنه، نو صرف په دې زلزلت کې د فعل اجرا وکا. زلزلت فعل اجرا کوا. زلزلت مفرد ده، فعل له د فعل تقسیماتو کې ماضی مضارع امر نه کې ماضی دا مثبت منفی کې مثبت ده، معلوم مجهول کې مجهول له، او بیا په متصرف غیر متصرف کې متصرف تام ناقص کې تام ده، لازم متعدی کې متعدی ده، بیا معرب مبنی کې ها زلزلت څه چره مبنی ده او مبني الاصل یا مشابه مبني الاصل ہے مبني الاصل ہے. فوشو بلی معنی راځي اخرجت له کسر راځي اخرجت بیا وس الارض غوشو اثقالها يوم اذن تحدث اخبارها دا ټول راځي له په نمبر باندې زر 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 بلکس ورته ځان دی راوي. شابه شابه ضروا مخرجت لفظ د لفظ په دوه قسمونو کې مفرد مرکب کې دا مفرد دی. د لفظ په دوه قسمونو کې مستعمل غیر مستعمل کې مستعمل کې دا مستعمل دی. مستعمل په دوه قسمونو کې مفرد مرکب کې دا مفرد دی. د مفرد په درې قسمونو مفرد ته کلمه متکلمه په درې قسمونو کې اسم فعل حرف کې دا فعل دی. جی ماشاءالله. د فعل تقسیمونه د معنی تقسیم ماضی مضارع معلوم کې دا ماضی ده. دا د بیا د متصرف غیر متصرف کې دا متصرف ته متصرف نو متصرف او معلوم مجهول کې دا معلوم دی. تام ناقص کې دا تام دی او لازم متعدی کې لازم متعدی کې دا لازم فعل متعدی دی. جی معرب مبنی کې دا مبني د ذکر چې مبني الاصل مبني الاصل عامل له کا معمول له دا عامل له عمل کړه دی نائب فاعل لري. کم دی نائب فاعل ولې دا نائب فاعل ولې فاعل لري. ها فاعل لري پور کړه دا او خو مفعول به لري مفعول به نسب ور کړه دا پوښوي دا اغرا ته ګوره فعل متعدی دی نو فعل دا یو اسم له رفع او بل نسب ور کړه کینا. الارض غوشو اثقالها اثقالها دا لفظ دی ځکه چې مخلین نو ته رفع او قسم د مستعمل د محمد دا د مستعمل ځکه چې معنی دی ده مفرد مرکب دی. په مفرد مرکب کې دا مرکب دی. دا مرکب په دوه قسم دی، یو مرکب مفید دی او مرکب غیر مفید دی. دا به مرکب غیر مفید دی او مرکب د بلوم جمله هم وي. مرکب غیر مفید جمله ته ختمه کا مرکب ناقص وته وي. مرکب ناقص وز د مرکب غیر تقیدی دوه قسمونه دا مرکب تقیدی دوه قسمونه د مرکب تقیدی دوه قسمونه یو مرکب تقیدی اضافي او توصیفي دا مرکب اضافي دی. ماشاءالله. ولی ذکر جی ساتھ اضافت شی لاولې بګي مضاف ته دویم بګي مضاف الیه صحیح ده. اثقالها وس پر اثقال کې تکینه بل ملګری په دې اثقال کې دا ہوگی. اثقال کې اثقال پدې کې به اجرا ہوگی. اثقال اسم فعل حرف کې راځي اثقال راځه اثقالها اثقال
اسقال لفظ دی مستعمل اسقال لفظ دی مستعمل دی مستعمل دی مفرد دی اسم جی ماشاءالله اسم دی علاماتو کې جمع ده جمع ده او اسم په بنزو د اقساماتو کې او بل مضاف هم دی ها مضاف هم دی ها. اسم په بنزو د اقساماتو په واحد تسنیه جمع کې دا جمع ده ماشاءالله ها دوه قسمونه کې جمع سالم او جمع مکسر کې دا جمع مکسر ده ماشاءالله ها مکسر په دوه قسمونه کې جمع قلت جمع کسر الګ را نور پکې بنګ بنګ مکوي جمع قلت جمع کسر کې جمع قلت ځکه قلت په وزن د افعال وزن ها خو څنګه ویلو کنه چې جمع قلت چې کله لکه د دې اضافه شي په الف لام راشي نو بیا به معنی د څور کوي جمع کسر نو دلته ګوره اسقالها اسقال دې اضافه شوی نو معنی به جمع کسر ورګي نور دی جمع قلت خو معنی به د څور کوي ځه هاي دیم تقسیم معرفه نه کې دا معرفه راځي چې اضافه شي دی ماشاءالله او دریم تقسیم په تذکیه تعریف سره د دا مذکر دی عامه تعریف ټیک دی ماشاءالله مستند عامل کې دا جامد دی او عامل معمول کې دا عامل ځکه چې ولا عامل دی اسقال عامل دی ټیک دی او معمول هم دی معمول ځکه چې اصل کې دا عمل کوي عمل وکړه ټیک ده اوس معرب باندې کې اسقال وای اسقال دا معرب باندې کې دا معرب دی جی دا معرب په دوه قسمونو کې اسم متمکن په مصالح لا اسم متمکن دی ماشاءالله اسم متمکن په اقسام کې جار مکسر منصرف ده حالت النسبي کې ده الاعراب بالحركه اللفظيه حقيقيه ده حالت التي فصل ملك سره حالت النسبي په حالت سره او حالت جديد ده قسم ده اوس سبب بیا په دا ته اوس یو ځای کوي چې په حالت نسبی کې ولې ده نو ځکه چې په منصوباتو کې مفعول به جوړږي صرف دغه یو ټکی پاتې دي نور ختمه خبره کینه ماشاءالله واخرجت الارض اثقالها په دې ټول جملې ته اجرا کوم ټول جمله چې دا مفرد ده مرکب ده او ترکیب او سرم کوم ټول جمله به راځي اخرجت الارض اثقالها ها زواده تبل راشي ها أخرجت الأرض أثقالها دا مفرد مرکب کې مرکب دی مفرد د مرکب په دوه قسم دي مرکب مفید او مرکب غیر مفید دا مرکب مفید دی ځکه چې دا موږ فائدې تام راکړي او دې ته جمله کلام او مرکب اسنادي هم جی ماشاءالله د مرکب اسنادي د جملې په دوه تقسیمونو کې په اعتبار د جزء اول سره دا جمله فعلیه ده او په زګه چې دی اورنۍ جزء فعل نه ټیک دی ماشاءالله په تقسیم دوم سره د دې په خبرو په انشاء کې دا خبریه ده ماشاءالله دروغ او استیاو نسبت بکی ٹھیک ہے ترکیب ہوگا اخرجت فعل الارض فاعل اثقالها مركب اضافي مفعول مطلق مفعول به شو ده اخرج فعل سبب اخر فاعل مفعول به جمله فعليه خبريه ٹھیک ہے اخرجت الارض کینه دا پدې کې د فعل فاعل قائدین له خدا سبب یو ان شاء الله فاعل کذا او وقال الانسان ما لها نقال قال راز شب زر قال الانسان ما لها وقال الانسان ما لها قال قال چې لفظ زګ موږ داخلي راوتلې لفظ په دوه قسمه کې موضوع عمل کې دا موضوع ده کې معنی دار لفظ د موضوع په دوه قسمه کې مفرد مرکب کې دا مفرد ده زګ چې یو لفظ په معنی باندې دلالت کوي د مفرد کلمه او کلمې درې قسمه دي سم فعل حرف کې دا فعل له دا فعل ذکر چې فعل متصرف دی ګردان د کېږي او بل د ضمیر مرفوع متصل له وسره او دا فعل پنځه تقسیمات په اعتبار د زمانه سره د ماضی ده او په اعتبار د متصرف غیر متصرف کې دا متصرف ذکر چې ګردان د کېږي په اعتبار د معلوم مجهول کې دا معلوم ده او په اعتبار د تام ناقص کې دا تام ده او په اعتبار د لازم متعدی کې دا متعدی ده ټیک ده ها فعل چې دا مبني کې دا مبني ده ځکه چې مبني الاصل پکې د کسوري دا فعل ماضي دی عامل معمول کا او دا عامل معمول کې دا عامل دی ولې الانسان رفع ورکړي ځکه چې فعل له اوس عمل سره نو بیا به تاسو وا کنه عمل سره دا چې دا فاعل رفع ورکړي مفعول نسب ورکړي دلته الانسان له رفع ورکړل ما له مرکب اضافي مفعول به دې نسب ورکړي دا مقوله کنه الانسان ما شاء الله ها شاء زر الانسان لفظ د موضوع مهمل کې موضوع مفرد مرکب کې مفرد اسم فعل کې اسم علامات د اسم کې واحد دی او الفلام معرفه نکره کې معرفه مذکر مؤنث مذکر او مصدر جامد مشتق جامد دی او معرب مبني کې معرب دی بار رسول کې کې مفرد منصرف صحیح دی او حالات کې حالت رفعی دی الصنف الاول لکه څوم دی صنف الاول صحیح ده او دا معرب مبني کې دا وشو
دا عامل دی که معمول دی معمول دی چا پکې عمل کړی دی دی فعل دی په معمولاتو کې مرفوعاتو کې د منصوباتو د مجروراتو دی مرفوعات ټیک دی ځه ها اوس داسې وکړئ که نه دغه اذا زلزلت الارض زلزالها دا صورت نه دی په دې کې د اخره پورې دا به وګورئ په دې کې عوامل کم دي کم پکې عوامل دي زلزلت عامل له بلو زلزال پکې عامل له اخرجت پکې عامل له اسقال پکې عامل له قال پکې عامل له ما لها کې ما لا ما لا لها لا ما عامل له يوم اذن يوم له يوم عامل له تحدث عامل له اخبار عامل له ان عامل له با عامل له رب اوحى بلو لها يوم اذن کی يوم يصدر الناس يصدر وزه يوم الغره نه اب دې کې افعال عامله د سر والا د وی خبر وای دغه د ګورای اوای چې بدی کې افعال عامله دادي دا پکې راځي شاباش چې څومره تاسو ذهن چلیدو کنه دومره بلکه تاسو فائدې پرېږي چې ذهن څومره تاسو چلیږي دومره به تاسو سبق یادېږي پر ټوټو باندې کار نه کیږي دا شی تاسو ټول یاد کړی دی خدا راو بسل غوړي دی ذهن نه په دغه چل ول باندې زلزلت افعال عامله بغیر استعمالي اخرجت قال ده تحدث ده اوحى ده جی ماشاءالله يصدر ده يرو ده يعمل ده يرى خيرا يره او يعمل له او يره ٹھیک ہے اوس ماشاءالله اوس بدی کی حروف عامله بګي او کس وخه حروف عامله حروف عامله بګي کم دي راشه شابه حروف عامله بګي کم دي ذره د نور محمد لا رو توګه دا به دا نوی لکان بګي پاسې نوی لکان بګي پاسې بل بګي اسماء عامله تن لګوره پاسې ما پکې عامل دي لام لها کې لام بګي لام جاره بګي عامل دي با عامل دي ان با بګي عامل دي ان بکم او دای کې کم حروف کې حروف مشبہ بالفعل څه عمل کوي اسم لنسب او خبر لرفع ماشاء الله اسم لنسب او خبر لرفع کوي جی لام لیورو کې لام جاره ده لام تاکیدیه لام تاکیدیه نه ده لام معنا لامکای ده دا لیورو کې دا لام جاره ولې نه ده لام جاره ولې نه ده ځکه لام جاره په سبا داخليږي موږ ویلو چې حروف جاره دي ته دي چې په اسم باندې داخليږي او عمل وکړي دلته په سره داخل شوی نه په فعل داخل شوی نه نو دا لام جاره نه بلکې سره لامکای ده لامکای نو څه مقدر وي ان مقدر وي هغه عمل کړه یورو نه صبر کړه یورو به ان شاء الله په دغه کې بیا الکو چې یورو په اصل کې څنګه شو ز من پکې من يعمل من اسم ده فعل نه حرف نه ده صحیح شو ماشاءالله ٹھیک ده او اوس اسماء عامله پکې وای اسماء عامله پکې کم دي بلکې نه پکې پاسې نه وی راځي شابه اسماء عامله راشه کنه نوی کسان پکې راځي غلط وایي تاسو صحیح نه اورم چې تاسو غلط نه وایي کنه نو صحیح نشي زده کولای تاسو راشي وایي غلط صحیح نه دا ضروري نه چې تبا دې مایک لوای کا سره پاسیبا جواب واکس ورکې چې کم صحیح جواب راکې نه چې کم غلط راکې نه هغه هم وایي شي پکې صحیح ویل شي غلط هم ویل شي نو ناس دې ته چې تاسو به کومه حروف عامله اسماء عامله پکې خیا زلزلت فعل ماما زلزال او بیا اثقال قال نو فعل اسم بغیر اسم چې اسمي او هغه عمل کوي اسماء عامله چې اسماء او عمل کوي راشه بل شي چې اسماء او عمل کوي راشه سبا ذره د سید محمد وختي وړ کړی ماشاء الله رامنډه لارا ولا مایک ولا ذروه شبا زلزالها
زلزالة زلزالة هانو زلزالة أثقالة أخبارة لها لا أعمالا خيرا قرأ لا سجره خيرا اسم تفضيل له سره اسم تفضيل له پاس ما يعملو کې او بلو نه شر نه دی بھائی يرهو کې فعل له کې نه دا بس څه پوری دي الګه پوښې تاسو په دې باندې ها دا بالکل اسانه طریقه ده چې څومره تاسو خپل ځین چلاو کنه نو دا ګوره په دې کې تاسو کافر کې نه تاسو غلط وایي په قران کې هم ګوره په حدیث کې هم ګوره فل مطالعه چې تاسو کوی کنه د قدره مطالعه یعنی نور کتابونو مطالعه دا ټکی په ګوره تاسو په فائدې ډیره زیاته ملو شي ان شاء الله